خبره دا نوید به اوس مګه ډالټا غوړي نشو اخیسته نو سوچا غوړي به اسو موږ بچی نشو ساتل نو میخه به سو ساتو نو دا ته وایا سپینه خبره وکړه چې څنګه ته دلته راغلی شرله بالکل سبا داسې ولاړې ته به وایې که چېرته روټۍ پروګرام لرې راغلی مړه خو کو اشاره باندې اجمل ساجد وکاکا کامچور زاهد خبرې تاسو واورېدې ملګرو بله خبره دا ده ویل د دې خبرو ما ته غیرت مه راچوئ د غنمو د لو تاسو د غنمو لو کې غیرتي ښیئ او زه پکې بېغیرته ښیم دا راته ووایي چې غنمو اراده دې شته د خرڅ که نه کور خوراک اراده ده نه دا بیا خو کمال اتیا منه وشي نو خرڅو به نه ځکه چې تروړه بیا په 2000 نشو اخیستی اوس نه غواګانې شته او نه هغه پیسې شته هر څه هر انسان ځان پورې اریان دی چې څه وکړو دا یو ختم کړې ده دا هم اوس په موږ باندې ډېره ګرانه خبره ده چې ویې ساتو ولې لو کول او بوس سنبالول دا هر څه ګران دي که نه دا ښه سخت دي دا ډېره ګرانه خبره ده ځکه چې یو سړی کوي او بلو ته ګوري نو دا اسانه خبره ده پوه شوې دا ډېره ګرانه خبره ده نه اوس ځینې نوجوانان د دې نه ځان پټوي جمیره په بوتل به لو وکړي که نه ګرانه ده یار څه وایي چې ګرېږم وای ګارېږم نو ما تارې ماشوم راولو چې ګرۍ دی او ته به کار کوې به دې ګرۍ سوچو غوړي دي بانار اسکو رساله سری دی غوړي پچو پسې بوتل اسکو که څوک رانه خبر شو په شربونه بوشن مګو چې دا غزل نه تابا دی پچو به زوک بوتل اسکی ملګرو موجود یم په تختبای چې کوم نوې کلی قندارو ورته وایي ډېر زیاتو ملګرو میسیجونه کول وایي نوید به د غنمو سیزن دی د لو حوالې سره دې را سره ویډیو شریک نه کړه نو نن ډېر زیاته ښکلې موقع وخوړه او بیا دا چې کومه علاقه ده قندارو نوې کلی نو ماشاءالله ډېر زیات ښکلي غنم پې ولاړ دي نن زما وروڼه او زما ډېر زیات ګران والد محترم موږ هم بوس اخیستي دي نو هغوی خواله هم ور روان یو او بیا را سره ډېر زیات ګران ډېر خوږ ورور اجمیر بای هم را سره دی د ده د ترورزه لو دی نو ما ته ویل چې راځه هغوی سره به لږ غوندې اشر هم وکړو نو د موقع نه به پیدا اخلو ستاسو په فرمایش دغه د خپل کلي علاقې بلکې د قندارو د نوي کلي دغه ویډیو د غنمو حوالې سره د لو حوالې سره د زمیندارۍ حوالې سره ستاسو سره شریک کوم خو ګوره مینه به ورله ورکوئ او ښکلی کمنټس به پرې ضرور کوئ راځئ زموږ سره اوسئ ملګرو راغلو هغه تاسو کتلی شئ بوجونه خو ډک شوي دي څه لږ ډېر خو اقبال زما په خیال چې ستړی شو او سیټ ته ناست دی او په موقع مې ګرفتار کړو راځئ تپوس ترې کوو چې څه حساب کتاب دی ځکه چې د اقبال نن چوټي ورځ ده خو بوسو ګیر کړی دی نو اقبال استاد سوري ته ناست دی ښه مزېدار ښه خوندور خو څه خو به وایي خو راځئ اقبال استاد السلام علیکم السلام علیکم نوید بھائی څنګه ایره که ته خو سوري ته ناست یې ته دلته بوسو ډکولو راغلی که سوري ته راغلی بس والله خارخ را باندې راغی ګډوډ یې کړو موږ راشه لکه دمه به ورته وکړو څنګه بوجونه ختم نه بوجونه خو لا ډېر شی پاتې دي یاره دغه شاته ستاسو د مخې دي نو سار راغلي بس تقریبا یو 1.5 هم ډک کړه او داسې لا شل به پاتې دوه نه دي پاتې خو بس ګرمي ده او نور دی خارخ را باندې راغی لږ د سور د کنه زموږ راشه د سور د به لږه مزه وایي ملګرو چې دلته دی د دې پټو د لو نور وهي یا دلته د بوسو دا ګرمي ووهي نو چې د پولې یخ ته کښېنې که نه او دا وګورئ دا سوری د توته نو دشمن ته مخه ډېر زیات خوند کوي داسې قسم ځایونو ته تلل انسان ماضي ته بوځي کله چې مونږ واړه نو زمونږ باباجي نیکه چې کوم هغه د الله جل شانهو د خاورو سره وبخي مونږ به یو للمه کرله ده چې کوم ټیکنیکل کالج دی د هغې شاته دغلته دا غونډه للمه وه نه به زمونږ نیکه کرله نو مونږ به تلو دغه غنمو نه به چرګان شړل یو هغه دور یو اوس دور نو چې داسې ځایونو ته لاړ شو نو انسان ته هغه ماضي ور یاده شي نو ډېر زیات خوندور ماحول دی اجمیر بھائی داسې ځایونو ته سړی لاړ شي ډېر خوند کوي که نه بالکل به دا تاسو چې کومې خبرې وکړې به دې کې نور موږ څه نه شو ویلی بالکل چې په نور وګرځو د سوري ته کښېنې سړی وایي چې خدای زما دې ته وګوري بالکل نو اوس ځو د اجمیر د هغه ترورزو خواله هغه ځای به درسره هم شریک کوو اجمیر به ورسره هم هیلپ کوي ځکه چې اشر لی راغوښتی دی چې اشر لی راوغواړي نو هغوی به زموږ انتظار کوي ځکه چې رنګ یې ورته کړی چې یاره چای تیاره ده
ستاسو انتظار دی. ملګرو سمیع الله را سره ولاړ دی. سمیع الله اقبال څه وایه؟ یو ورځ هم د هم په بوسو کې تېره کړه د امتحان ته کومه د جازونو پورزې جوړې او نه څه وایي چې ګرېږم وایي ګرېږم نو ما تا یو ماشوم راولو چې ګرۍ دی او ته به کار کوې به دې ګرۍ لکه څنګه څوک ناسې راغونډ کړه که ناسې ټوله ورځ دغلته دغه تاسې کشه کشه وکړي بیا غړې راله وچو سړیا نه تا ورته وختي څه چې دا نوکان دې نه وي پاتې شوي لکه وینه به دې باسي ساجد دې هم ګیر کړی ټول ګیر دي ما ته اجازت دی که زی ته ټریکټر راوله بیا راشه ما باندې پکې د ټیټر ذمواري راواچوله خو اقبال څه خبره کوي اقبال ته وګوره اقبال ملګرو دقه لګیا دی رښتیا وایي نو د دم کار نه کشه کشه خېږي ها اقباله سم دی که پټي والا نه ما داسې نه چې نیمه خاوره پټي نه هم پکې نیمه خاوره وي وړه دا د امیر د لاسه اورې او بېګا په کوم سوچ په ګاډي کې را روان مې زه به کور ته ځم او بیا به پروت یم او یو ورځ ده زما تو ما ته داسې پته و چې زه به پټي ته سبا ځم نه درخواست بدلولي کو سبا به د چوټي راولي نه مړه چوټي څنګه راغلې په چا مې وجل ته مې پردی ګاډی راسپړلی او زه خو بس خدای دې خیر وکړي ملګرو اجمیر یو ډېره زیاته خوندور او ښکلې خبره وکړه چې دا زمونږ د وس کار نه دی لو کول یا بوز ډکول وجه څه ده چې پخوا که به چېرته څوک اشر ورتله که نه ډېر په مینه بتله چې شوملې به پکې هم وي اکثر به پکې خلکو هغه اوګره کړې وه ځکه دا زمونږ د یادو خبرې دي دا اوګره کوله نو وایي چې هغه وخت کې به سوچه غوړي نو خلکو به سوچه غوړي خوړل نو په طاقت کې و اوس دور د څه دی اقباله اوس خو بس وروره دا سوچه غوړي دي بنارس کو اور حساب نفسری دی خوړ دی پچو پسې بوتل اوس کو که څوک رانه خبر شو په شربونه به شرمېږو به چې دا خو ځان نه تباه دي پچو به څوک بوتل اسکي دا درېیم بوتل دی چې اسکوي نو په ناره باندې بوتل لازم د معدې طبیعي ده او کوم جوس چې راکي وای رانه ویسته اجمیره په بوتل به لو وکړي که نه ګرانه ده یار نو بالکل ملګرو هغه وخت اوس به هم داسې ډېر خلک وي چې هغوی به اشر راغونډوي خو اشر یې ختمې شوې بس اوس چې د کور څومره نوجوانان وي نو هغوی به په مینت پټي ته راولي نو تاله به اشر له زموږ سره راشي بل داسې خبر ده چې وړي نشته اوس په ارامي چرګان دي هغه چې څنګه ګډ وډ روانې دي چې د ځوانانو نه هم جوړ کړي وروره هغه په ارامي چرګان خورو ګډ وډ چکر لمزي دا په ارامي چرګان خوري او که څوک اشر ولځي په ارامي چرګان دي بس موږ نه هغه په ارامي چرګان جوړ هلته یو کار دی نو نه اجمیر یو کار دی نو چرګه چې کومه ده هغه ځان له به 2.5 زره په 2 زره روپۍ کورنۍ چرګه ده او زمونږ د کلي علاقې چې کومې خویندې میندې نو هغوی نه به ګورې چرګه نه غواړې ژر ته ورته دا ګپ کې مو نه وایي چې دا چرګه حلاله نو د پولې دغه ناسته او دغه ګپ شپ ډېر زیات خوندور ماحول اول خو را سره ملګرو دا شریک کوي د ملګرو دلته لو وکړو دی ځای نه شروع کړی د شاته بیکګراونډ کې تاسو ته ښکاري ټیک ده د هغه ځای پورې نه دغه ځای پورې او د دې ځای پورې دا لو وشو سهر تقریبا د یو ملګري په 8:30 شروع کړی وه بل په 9 شروع کړی وه او کسان څو یې لکه څو کسان یې نو ګېډو والا خو خامخا ذمواري خو 2 کسان شو ځه او یو دغه چې ولاړ دی نو یو دغه کس دی نو په 3 کسه باندې دوی دغه لو وکړو نو آیا دا راته ووایي چې سپیډ د دوی برابر دی او که نه او تاسو څومره سپیډ دی دا څومره دی چې دوی په 3 کسه ریبلی دی نو که داسې زمیندارونه پکې مونږ ګوري یا یې لو کړی نو هغوی را سره شریک کړي چېرې تاسو څومره ځای په دومره ټایم کې ریبئ خو زه بیا هم د دې سره به هم خبرې کوو دا راته ووایي چې د ده دا سپیډ ولې کمزوری و څه وجه کیدی شي د سپیډ خو په دې وجه کمزوری د موږ له یو دا ننګ راکوو چې ما له واده وکړئ زه بیا تیز یم تاسو ودونه کړي تاسو سپیډ ځکه تیز دی او تاسو پکې شرمېږئ او بله خبره دا ده ویل د دې خبرو ما ته غیرت مه راچوئ د غنمو د لو تاسو د غنمو لو کې غیرتي ښیئ او زه پکې بېغیرته ښیم دا راته ووایي چې دا ورځې وایي د زمیندارۍ حوالې سره چې کومې ډېرې زیاتې زړه ستړي ځکه لو کول په دې سورنور باندې بیا هغه ترېشل کولو او بیا سنبالول نو وایي دا ورځې ډېرې ستړي دا خبره ټیک ده بلکل او ډېرې زړه ستړې ورځې دي
او خلک پکې ډېر چې کوم دی نو ستړي کېږي او زمینداري ډېر ګران کار دی پوه شوې مونږ خو زمینداره چېرته نه هم ده کړې دا خپل ځای دی لکه دا بس خپل ځای دی او د دې مرانه چې کوم دی 8-10 هزار روپۍ غوښتلې ښه او بس د مجبورۍ نه پې شروع وکړله دا پکې ډېره اهم خبره مخې ته راغله لکه څنګه چې دا زمونږ غریبانان نوڼې هغوی د ګېډو په حساب باندې ریبي نو اوس سږ کال چې کوم دی نو په دې وخت کې موجوده ځکه چې حالات داسې دي چې د کنټرول نه بار دي نو څه ریټ دی بس د دې تقریبا څه کم جیرب ځای دی د دې رانه 8000 روپۍ غوښتلې ښه دا د ګېډو په حساب څومره راغی ګېډو په حساب خو راته معلومات نشته خو داسې چټل خبره او بس جیرب یې رانه تقریبا 8-10 هزار روپۍ غوښتې نو موږ ویل راشه بس ورځ نیمې کار دی بس موږ به یې پخپله وکړو نو تا خو ډېر غټ نرتوب وکړو دا تاسو 15 کسه دا لږ ځای ورېږو بس څه کې اوس موږ خو چېرته غنم ولو داسې نه دی کړی نم زمینداره کړی دې ته یو هفته مخکې چک درې ته تښتېدلی او پوه شوې او موږ ته ویل چې زه لاړم چک درې ته او تاسو به شروع وکړئ مطلب دا دی تاسو لو وکړئ موږ هم ورته انتظار کوو چې ته به راځې که نه لکه اول هم کیم نه وتلی اول دا بلکل او موسم هم ورته بهانه کړو پوه شوې زما خو دا مطلب و چې زه راځم دوی به لو کړی خو چې کور ته رالم نو دوی موسم بانه کوو چې موسم چې کم دی نو ګډ وډ دی څنګه مونږ غنم وري به باران ځي راځي او غنم به رانه خراب شي او ستا د راتلو سره اسمان الحمدلله شین شو بلکل او زه چې بېګا رالم نو اسمان هم شین شو او بیا بس ما ورته سوچ وکړو چې دوی داسې شروع نه کوي بس لاول دې زه رالم ویل راشه دوی ما پسې اوس پخپله راځي او غیرت به پکې راشي ملګرو دا هم را سره شریک کړي چې ستاسو په کلي علاقه باندې د دې غنمو د ریبلو چې کوم زموږ غریبانان وروڼه دي نو ستاسو د په کلي علاقه باندې څه ریټ دی او آیا تاسو غنم په خپله باندې وریبل که نه په مزدوره یې چاله ورکړه ځکه زموږ دغه غریبانان وروڼه کم چې ډېره زیاته غریبي لري نو د هغوی هم دقه کوشش وي چې ځان له به لو ونیسو نو غنم به غنم میلاو شي او بوس به بوس میلاو شي دلته زموږ سره ډېر پخوانی زمیندار اجمیر بی ناست دی اجمیر بی ماشاءالله ډېر سپیډ دی دی ګورې نه زما خو سپیډ تو نه دی خو دا لور نه دی صحیح ښه ملګرو نو اوس دې باره کې اوس تاسو څه وایي ایمان دا لور زما د لاس دا لور ورته وښایي چې دا دغه خو خیر دی دا خلک دا خبره ده وایي څه دانې لم دی او څه جرنده پسې څه اجمیر ډیله او څه لور نه دی صحیح تل وی چې تل وبالې وی نو غویان به نه وی چې تل لونه نه ځوانان به نه لو چې کوم دی ډېر ګران کار دی او دا سپیډ دی ډېر زیات سلو نه و نو بس نن سبا ځوانان چې کوم دی ټول پلاستیکي ځوانان دي هغه پخواني دغه نشته دی ته خو داسې خبره دې وکړه چې لکه ماشاءالله تا د پخوانو مشرانو سره هم لو کړی بس مونږ خو وخت سره را رواني کړه نو سپیډ دې ډېر زیات کم شوی نه دی ځکه چې دا هغه مونږ چې کوم دی بوډاګان شولو دا هغه بوډا دی ملګرو چې دا ګیلې کړې وه چې یاره تاسو ودونه کړي تاسو پکې شرمېږئ او ما هم واده نه دی کړی نو لکه زه په دې کې ښه اجمیره راغلی دلته ډېر زیات ښکلی ګپ شپ ولګېدو هغه ماحول را جوړ شي که نه ځکه داسې ډېر ملګري وي چې دا خو ستاسو رشته دار ترور زامن دي خو ډېر داسې ملګري چې هغوی لو بانه کړي او ټول ملګري راغونډ کړي نو لو هم کړي او ګپ شپ هم لګي بلکل او پخوا ټولې دا شر وي خو اوس هر سړی دونه دغه دی چې بیزي شوی دی او که نه نه بیزي شوی دی که څوک کولی نه شي لو نو بس بیزي هم دی او بس هغه پخواني دغه نشته دی اوس هغه شر او هغه چا څه دونه ټیم نه وي خپل د جوټۍ ورځ دی دلته دوی له ورکړه خوند یې وکړو او بیا چې د پټي په غاړه باندې دقه شان دي د ونې سوری نو خدای توبه ونې سوری او هغه د ساختي چیچ څکې ښه مزه کوي 10 بجې څکي هم اوس کو هغه پخوانی ډېر موږ پخوا چې لکه له 7 کاله مخکې چې کم نو ته خو یې راوستی هم دی چې په بانه وي دلته مې رنګ وکړه لکه مال چای تیار کوئ پټي ته راځه هلته وایي لګیایي بس مال زه درغلم